کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. خو تاسو ما وینئ نو زه دې وخت کې په یو حجره کې یم. اوس به زه تاسو ته د دې حجرې چې کوم دی نو خوبی ښیم. تاسو خو ګورئ د دې حجرې د دې حالاتو نه پته لګي چې دلته کې څومره خلک ځي، څومره خلک راځي، څومره خلک دلته کې کیني. بیا د دې کټونو نه هم پته لګي. کتونکو نن 4 کاله مخکې چې کوم دی نو ما د هومیوپیتک حوالې سره به په ریډیو دلبر باندې خبرې اترې کولې. بیا پکې 4 کاله پکې داسې دغه راله چې بس بیا ما هومیوپیتک خپله نوم مطمئن نو بس د هغې په وجه باندې ما بس په هغې باندې کار پرېښودو. بهرحال نن چې زه تاسو ته خبرې کوم نو تاسو ته زه کله په دې ټول پروګرام کې دا نه ویم چې تاسو دلته کې راشئ. کله هم درته نه ویم ولې چې دا نه تشهیر کومه نه اشتهار کومه. خو ډاکټر صاحب سره زه خپله راغلی وم، ډېرو خلکو راته صفت کړو نو خپله دا معده مې ډېره سختېده نو ما یې چې یاره میلو شم. نو ډاکټر صاحب ته لاړم نو ډاکټر صاحب ته مې یاره خبرې اترې به وکړو. نو هغه وی یاره زه تشهیر نه کومه. یوه دویم دا ده چې زه پیسې ګټم خو مناسب ګټم او د پیسو شوق نه کومه، او دا دوکان هم د خپل شوق دپاره کوم، دې دپاره نه کومه چې یو سړی دې راشي. دا د غوړې ډېر حقیقتي خبره کوم. مخامخ ډاکټر صاحب دا دې ناست دی نه راته ویلي دي، خو د دغه دوو خبرو راله زړو ګټم. ډاکټر صاحب دا دونه نه صفۍ شته، نه د سره دویم کش ته دی، نه داسې خلک که ځي راځي خو داسې دغه نشته. بل دا ده چې چېرته غټ دوکان ته هم لاړ شي نو دونه دوایانې او پکې سیني کې څومره چې د ډاکټر صاحب په دې دوکان کې دي. نو ډاکټر صاحب وی بس الف خان وي د پیسو شوق نه کومه او د خپل شوق دپاره چې کوم دی نو دا ډاکټري کومه. بس خلک راځي. دې نه مخکې زه ناست وم، د چینې نه زنانه راغلې وې، چینې نه ملګري راغلي وو. نو ما یې هسې د سره یو څو خبرې اترې کومه. بیا درته وایم چې غورې هسې نه چې تاسو وایئ چې یاره تشهیر کوي، خو دا زه یو انوکه شانتې کلینیک هم وینم، انوکه شانتې انسان هم وینم، ډاکټر هم وینم چې هغه ډاکټر صاحب وایي چې زه د شوق نه کار کوم او زه یم چې زما نه دې ځای نه څوک دوی یوسي او په هغه دوی باندې یو سړی ښه شي او دوا راته وکړي. بس نور زیاتي مې هېڅ مقصد نشته دی یاره چې زه پیسو ګټم او زه دا کلینیک او دا هر څه چې کوم دی نو داسې ټیک ټاک کومه. دا دي دا کسان رالل. ډاکټر صاحب کوم وخت نه لګیا یې؟ یاره الف خان صاحب زموږ خو تقریبا 15 ساله شو. 15 سال هم دې ځای کې که نه؟ مخکې ما سروس کوم. ښه. او سروس سره د ځان پارټ ټایم دا کار کوم. او سروس په کومه شعبه کې و؟ افیس کې وم. ښه. او سیکنډ ټایم کې به دا کار کوم؟ دا کار کوم. نو بیا ما ته دونه فایده دې وشوله چې زما خپله بواسیر و. ښه. هغه خدای پاک دې کړو. ښه. بیا زما وایف وه د هغې ګردې بلکل ختمې وې. ښه. هغه دې دوی سره خدای پاک دې کړو. بیا زما زوی و د هغه د هایډروسیل و د انډه کې دا دغه ني هغه نو هغه هم خدای پاک دې کړو. ما وی دا خو ډېر زبردست پروګرام دی چې دا دې کورس وکړم چې خلکو ته فایده وشي. بیا نو ما 4 کاله کورس وکړو پارټ ټایم والنټیر کالج کې به حیات آباد کې. ښه. نو د هغې نه پس چې څوک راځي به دوی ورکړو خدای پاک ټیک کوي. په سیکنډ ټایم کې به بیا د دې دغه کوم او لاول چې په خپلو بچو تجربه کړې وه دا علاج د بل چا نه کوو؟ او دا علاج ما بل ځای اشنغرۍ کې یو ډاکټر وم. ښه. هغه نه ما دا علاج شروع کړو. نو زه دونه انکرج شوم چې ما وی خدای پاک دې دا فایده زموږ د کلي خلکو ته ورسي، زنانو ته ورسي. ګوره زنانو د بواسیرو مسله وګوره که نه، دلته کې میل سرجن هم نشته، دغه فیمل سرجن هم کم دي که نه. یو میل ته به لکه دا زنانه خپله ځان ښکاره کوي. نو ما وی خدای پاکه چې دا زه ټیک شوم چې داسې هر څوک ټیک شي. نو دونه زنانه ټیک شوي دي چې زه تاسو د هغې تعداد نشم کولی. او به دوی ولې ورکړو خدای پاک دې ټیک کړي او د دغه نه سرجري نه بچ شي. تاسو ډاکټر صاحب دلته نور څوک وي داسې زه چې وینم راوینم بس خپله لګیا یم بس؟ نو بس زه ځانه لګیا یم. زه دونه کومه چې یاره پیسې د خلکو نه دونه والم چې به دا دوی بیا راوړم چې نوره دوی پرې راوړي. په کیس پیدا شي. ما هلته کې لوټ د ډاکټر را کوم ځای کې؟ هسپتال کې تنګي هسپتال کې یرم ابراهیم نوم دی. ښه. خو د هغې نه به رش په تا زیاتي؟ هغې نه هغه مال مریضان را لېږي. خاص کر د ګنج د مریضان نه دي، د یوټس دا پرابلم وي یا سولې وي یا څه بل څه مسلې وي یا بانجپن وي او یا بواسیر وي یا تریخې کاڼي وي، هغه ټول مریضان مال را لېږي. ښه. یاره ډاکټر صاحب زه دونه د کار خبرې کوي لږ ورته را نږدې کېږم یاره والله چې
زه خیران کن شانتې خبره ده چې خبر چې دا کار زه نه کوم شوق زه نه کوم زه دونه کوم چې ما دونه مریضان راشي چې یاره موږ له دوی ولکو خدای پاک دې ټیک کړي موږ ته دعاګانې کوي. اصل کې کتونکو دا غواړي مخلصي احساس لکه زه به اوس راغلی وم ډاکټر صاحب ته مې چې دونه پیسې به راکړې او به زه به کوم خو ډاکټر صاحب مې 2 خبرې واورېدې. یو هغه کلینیک باندې خرچه وشي غورې هغه هم بیا د مریض نه وصولیږي نو اجرې خپله ده داسې ده که او صاحبزادګان دي داسې ده که نو د دې ځای نامې ګرامې خلکه دي او بل دا ده چې افسر ریټایر شوی دی او دا روي لورکۍ مې ډاکټره ده نور بچي ښه تعلیم یافته دي. او الفان صاحب موږ د ګردو د دوی موږ فري ورکوو دا پوڼې نه دي دا موږ جوړو خلکو نه هغه باچایانو والا باچایانو والا پوڼې اوس موږ جوړوي نه جوړوي هغوی نه جوړوي هغوی د لوی پیسې جوړه کړې ده نوکران یې خرڅوي راخرڅوي نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف و نو هغه کار ورسره معاش ورکړو خو دا دوی اوس پوڼې پسې راغلي دوی راغلي کوم ځای تاسو راغلي مونږ خو د پېښور یم زه پېښور ښه او اوس راله چې کوم نور ملګري راغلي هم د پېښور دي نو مونږ ته وایي چې یاره پوڼې نو هلته کې چې لاړل نو هلته کې نشته وي دوی نو مې راشه ښه ډاکټر صاحب چې لاړ شو 4000 بیل جوړ کړي او 5000 بیل جوړ کړي د هومیوپیتک داسې خیران کن بشي د هسپتال نه خو هغه څیز ګران کړی ده دا اوس کوم در کوم که نه دا ټوله دوی چې دا د بواسیر دا دوی دا د 500 روپو ده او تا نه به 600 روپۍ ده 100 روپۍ به نه زه ګټه کوم خو دا 500 نه دي په دې 500 کې مونږ ته پکې پاتې کېږي نو دا زیات نه زیات یا د 400 یا 450 روپو او دا به 4000 4.5 5000 روپۍ دغه اشتهاري ډاکټران له خلکو نه اخلي او ټیک کېږي هم پرې نه با هغې کسان بیا مونږ ته راځي نو بس الحمدلله دې نه پس خو به اوس رش نور زیاتېږي دا یاد ساته وارې ښه نه زما نه پس زمونږ هم څه دغه وي که نه ښه خو اکثر دا خلک بدل را بدل شي رش پې ډېر زیات شي که نه ډاکټر صاحب او که نورو کسان هم راځي که نه هغې سره هم زما دا رویې وي خو ریټ به هماغی دغه به هماغی که ما خلکو کلیر مې پرې روان ښه دي دوایانو کې هم 2 نمبر او 3 نمبر نن سبا خو دې کې هم روتېږي بلکل دې کې زموږ دا هومیوپیتک والا سټیراید استعمالوي او هغه سټیراید باندې خپل پریکټس دا وي رواني خاص کر د پین دا دوایانې شوي د آستما دوایانې شوي د دم کیب شو چسټون شو یا د پینګو شو که نه یا ډونا شو دا ټولې دوایانې دا سټیراید دي او دا ظالمان سټیراید نه دي دا په خپل پیک ولا دغه کې جوړ کړي او په هغې پیک باندې هغه خرڅوي او خلکو نه بلا زرګونه روپۍ اخلي خو په بواسیرو باندې ستاسو ډېر اوبه رسېدل دي ډېر پریکټس دی ماشاءالله بیا داسې د معده ګرده هر څه د معدې زخم د ګردې زخم د ګردې پړسوب د ګردې د کاڼي خو موږ سپیشلایزیشن دی که نه او د زنانو بانج په د زنانو رسولې فراسټیټ د تریخې کاڼې ټانسل دا ټول خدای پاک په دې دوایانو باندې ښه کوي صحیح او دوایانې داسې ډیلي دله څوک روړي دا خپله ځای که نه مخکې یو کس راغلی د پېښو نه د سیلمانان راځي موږ ورته فون وکړو بس اډر ورته ورکړو بس دوایانې روړي نه دلته چېرته دیسي نه روړي که نه دا دوایانې ستا مخکې راځي دا پرتې دي دا دوایانې په دې کې او ماشاءالله ټول پیک دوایانې د کمنو کوم مشهورې کمپنۍ د هومیوپیتک د هغې دوایانې په دې کې نه د بوګس کمپنۍ ده وي او نه د سټیراید څه مسله شته صحیح ښه کتونکو ډاکټر صاحب سره ډېر بحث کېږي رښتیا درته ووایم چې دا خبرې زه د خپل لاندې کوم یعنې ډاکټر صاحب سره زما لومبې ملاقات خو ډاکټر صاحب نن به راسره یو واده کوي ښه هر څوک چې وي که نه را به شي او دا صفوی به پرې داسې وکړي که نه لکه اوس ته به د دنیا سره ډغره وې ځکه چې طالب اوس د څنګه چې د پېښور نه دا خلک راغلي دي نو طالب اوس د ډېر لرو نه خلک راځي او دا پن نه دي مونږ اونرې زده کړو که نه نو ځان سره یې دغه کړو لکه وی علم یې زده کړو خلکو ته یې وښایه که نه تا له خدای پاک ډېر زیات په دې لاسو کې د شفا چولې ده نو خلک به دلته کې راځي او خلک به دې علاجونه کوي نو چې هغوی ناست دي ښکلې ماحول کې نو لږ به ډېر به دغه او کتونکو لکه زه ولې متاثره شوم ما غواړې د بل چا نه اورېدلي کښې الحمدلله چې په 400 کې کم هومیوپیتک والا وي نو ښه مې عزت کوي ښه مې قدر کوي را پسې کال کوي راشه خو ما تاسو ته شروع کړو چې د 4 کاله کې ما چېرته په هومیوپیتک خبرې نه دي کړې دې کې هم تاسو ته دا نه وایم چې دله راشئ ښه دا مې ورته صرف د ډاکټر صاحب ذهن او خپل ذهن مې سره شریکو او ډېره مهمه خبره پکې روته چې هغه پوڼې هم دلته کې ملاویږي نو دا پکې ډېره ښه خبره چې کومه ده هغه مخې ته راغلله چې دا ما ته په لومړي ځل پته ولګېدله
نو هغې لپاره او پرېږدلی درکوي په پیسو میسو نه چې یاره خرڅوي او یا دا کوي او ډاکټر صاحب مونږ یو بل کار هم کوو مونږ چې چاله دوی ورکړو دوی او دا ورته وویل چې د دوی کار ونه کړو نو راشه نو چې نوره دوی ورکړو د هغې پیسې هم ترې راځي یو کس و نو هغه وی چې زه به راځم خو زه به تنګېږې نه نو ما ورته چې ته کله راځې که نه ما ته به دا وړکې نه راولې چې دی به تنګ شي نو هغه له ما 27 ځله دوی ورکړه په 28م ځل باندې په هغه دوی وچلېده هغه ټیک شو او ما د صرف د یو ځل نوې پیسې رسېږي وګورئ ښه تاسو دا خبره دوباره کوم ډاکټر صاحب وایي چې دیو پیر علاج لرالی بیا چې په 2م ځل 3م ځل 4م ځل راځي د هغوی پیسې درنالم او یو مریض چې کوم دی هغه 28 پیرې راغی او په 28مه پیره پې د هغوی کار وکړو یو خو د دې ساید افیکټ نشته چې تی خوري او یاره تا ته به څه نقصان وکړي څنګه چې دا نورې دوایانې دي هغه به ورته نور نقصان لکه د طاقت ګولۍ چې خوري نو هغه هم درته ډېر غټ نقصان درکوي خو د ډاکټر صاحب دا خبرې یاره بس الله دې ولا اجر ورکړي او زه به ورته دعا کوم او زما دغه وس دی چې زه به یې له تشهیر چې کوم دی هغه پرې کوم او د خپل طرف نه چې کوم دی د مکمل تعاون یقین دخاني ورکوم او داسې هفته کې بیا زه سلام لم راځم او تاسو ته نه وایم چې ډاکټر صاحب له راشئ کله هم درته نه وایم هسې نه چې تاسو وایئ چې الف خان راوستي خو ډاکټر صاحب خبرې مې درته وکړلې چې دا د کومه د و چې ته په 4000 او 5000 اخلي که نه زه هغې خلکو ته هم داسې وایم تاسو دا خبرې واورئ د خلکو نه دوکم کي زه د دې د وجې دا تشهیر نه کوم زه یم زما په سر باندې بیا خلک لوټل کوي 15000 مړه د مریض نه ته په خومیوپی تکې اخلي 4000 ته په خومیوپی تکې اخلي او بدوی هم کار نه کوي او ډاکټر صاحب څه وي 100 روپۍ به بیا هم ګټم په 1500 به در کوم د غریبانانو خلکو دپاره راشي هغه غریبانانو خلکو ته ضرور ویم چې راشي د چا چې وس نه کېږي څوک چې کور کې چرګ او چیلې خرڅه کي اول ته لاړ شي ډاکټر د پیس زر ورکي او بیا پې دنیا ټیسټونه وکړي او بیا چې کوم دی ولې دوی ورکي هومیوپیت ښه علاج دی او قابل سړي له چې ورسي او بیا چې تاله اوریجنل دوی درکي په دې کې متلس قسمونه راختلي دي دغه ځای کې زه خفه شم برخال بیا به هغه ډاکټران خفه کېږي چې زموږ په روزګار کې تلتې وي او دا وي او هغه وي د الله د رضا له کار وکړې د الله نه ویرېږې د الله د قهر نه ویرېږې څه به یې دا ډاکټر صاحب وي ضمیر مې خوشحاله دی وی الف خان یو په دې خورو کې ناست یم ضمیر مې خوشحاله دی قسم په خدای چې خورې دي او داسې یو میپل دی خو سکون پکې موږ ته میلاویږي خلک ځي او راځي د لرې ځای نه شیشې شته نه پردې شته نه چې کوم دی هغه چټۍ شته ښه غټه حجره ده هغه کلینیک چې هلته به لاړ شي دلته به لاړ شي وله ټسټ وکړه ولته ده وکړه به ډایرکټ راشه ناست دی او به تاله دوی درکړه خدای دې راته ژوندی لري او دا درته وایم چې زه د خپله له علاج ما کړی نه دی خو به زه مطمئن شم ولې چې انسان وي تندي ته چې وګورې نو پته یې لګي ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ